تا نظمکه چا نیولې ده، دکان د نه چا نیولې دی، او تا ته ووایي چې بھائی تا ته به خپل حق ملاویږي خو دومره دومره پکې زما به اوس تا ته ښه پته ده چې دا ظالم زما حق وی لګیا دی او کو نه ورکوم ټوله رانه وایي، نو په دې صورت کې که ته دله پیسې ورکې د رشوت په زمره کې ته ګناهګار دی، هغه ګناهګار دی، دینې والا ګناهګار نه دی، اغستون کې ځکه تی دې ته مجبوره کړې، دا د شریعت د طرف نه یو گنجایش مونږ تاسو ته پاتې دی، ځکه کو دغه لږې پیسې ته ورنه کې نو ټول مال د نه هړب کوي. نو په دې صورت کې وایي تا ته دا گنجایش ته علماء لیکلي دي اذا دفع الرشوة خوفا على ماله ونفسه فهو حرام على الآخذ غیر حرام على الدافع. په ورکون کې باندې دا بیا حرام نه دی، اغستون کې باندې دا حرام دی. نو دا د رشوت متعلق یو څو اهمه مسلې وي. دویم ما به د خپل سترګو په بازو ځایونو کې لیدلې دي، تانې ته پس مسله کې تلو مونږ پرې غوستم نه ویا شیخه هلته ودرېږه جی ملاویږو هلته ودرېږه، زمونږ په مخ کې بل سړی راغلو او لاس یې چې ورسره ملو کو سې ولا لاس کې غوستل وی راځئ جی، نو شیخ یې هلته ودرولو ولې پیسې هم نه ورکولې. زمونږ په هره اداره کې به دا چل شروع دی، د چا نه ګیله کې، او مونږ بیا وایو امن نشته. امن به څنګه راشي؟ اولنی غټ ظالم ته د معاشرې ته اول تیلې تاواله دی، او همدک کمال ته بچو له یو سې ښځې له یو سې او خوشحاله م یې ورسره چې نن مې خو ډېر شی ګټه کړې ده. یا ساته وایي د داسې سړي په زندګۍ کې برکت نه، تاسو ته مختلف مصیبتونه په مختلفو شکلونو کې ته مخې ته راځي. نیت وکړو انشاءالله چې کم از کم د ځان نه شروع کو چې چرته هم د رشوت معاملې ځان به لرې ساتو، د سود د معاملاتو نه به ځان لرې ساتو. ولې د خپلو بچو دپاره ځان له جهنم جوړو ما والله کو دا بچي در پسې سبا دیرې ته درشي او دعا له وکړي، والله کو یو خیرات در پسې وکړي نفل هم در پسې نه کوي، په خپلو مزو چرچو کې ته ولا ولې خپل خیرت خوارې لږ دی وي خو د حلالو دی وي. نو الله نه حلال غواړه، د حرام او مشتبهاتو نه الله نه پناه غواړه. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي.